औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नन्नै چې کوم زمونږه ټاپک ته کوم موضوع ده هغه په دې بیټرۍ باندې ده چې دې بیټرۍ نه مونږه د دې بیټرۍ نه مونږ موبایل څنګه چارج کولی شو. نو دا ډېره اسانه ډېره سمپل طریقه ده. دا تاسو ډېر په اسانه باندې کولی شئ. په دې کې لکه مطلب پرزې مرزې دومره نه لګي او طریقه هم ډېره اسانه ده. نو پای کې یو دا بیټرۍ خو اکثر یي په کورونو کې نو دې بیټرۍ له به پکاري صرف یو دا ټرانزسټر به پکاري ده. دا ټرانزسټر به پکاري تاسو له دا 7805 ټرانزسټر دی. دا به تاسو له پکاري. دا پکاري دا غي سره به تاسو له دا یو کنیکټر کیبل چې کوم دی دا پکاري موبایل چارج کول لپاره. یو به تاسو له دا کنیکټر پکاري چې تاسو پکې په اسانه باندې دا کیبل چې دا پکې لګولی شئ. دا سیټ پکې تاسو لګولی شئ. د دې ډېره اسانه طریقه ده. دا سویرونه دې لپاره ما دا کړي. تاسو دې لپاره اوږد وایر هم استعمالولی شئ. بیا په حال دا تاسو د طریقو د ښوولو لپاره چې کوم دی دا ما دا لنډ وایرونه کټ کړي دي. دا موږ تاسو د مخې جوړو تاسو ورته کتلی شئ. دا د ایسای چې کوم دی دا مطلب دا انپوټ دی. مین چې کوم دی دا آوټپوټ دی. دا نیوټرل دی. دا انپوټ په دې ته راشي او آوټ په دې باندې وځي او دا نیوټرل چې دی دا مین دا باندې کنیکشن دی. او په دې کې دا یو چیرې ده نو دا فیز دی او دا نیوټرل دی. دا منځ والا دواړه به پرېږدئ. دا دې سایډ ته چې کوم دی دا فیز دی او دا نیوټرل دی. دا به واخلئ. تاسو مونږ کوو او چک کوو. دا تاسو کتل چې تاسو د مخې دا مونږ کمپلیټ کړو. دا اوس تاسو مونږ چک کوو. دا د بیټرۍ دا پیس چې راغلی دا دیو ته راغلی دی. دا تاسو ورته کتلی شئ دې ته راغلی دی. او دا نیوټرل چې راغلی دا نیوټرل ته راغلی دی. دا پیس چې کوم دی دا بل د دې یو نوتی دی طرف نه او دلته دې پیس ته راغلی دی. او دا نیوټرل دا ډایرکټ راغلی دی. منځ ته راغلی دی دلته راغلی. دا تاسو مونږ چک کوو. دا د خیره سره تیار. دا تاسو کتلی شئ چې موبایل چې دی دا چارجینګ شروع کړو. چارجینګ کوي دا دی روان دی. د دې دغه ډېره اسانه او سمپل طریقه وه چې تاسو وکته او امید لرو چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو راسره لایک کړئ او ډېره سره ویډیو شیر کړئ او زموږ چینل چې دی توحیدي الکټریک ورکس او توحیدي موبایل زون دواړه د سره سبسکرایب کړئ انشاءالله چې موږ کومه نوې ویډیو ورکړو انشاءالله ټایم په ټایم به تاسو ته راسي. انشاءالله تاسو یو فایده اخلئ او ستاسو د فایدې لپاره به انشاءالله. نو تر بلې ویډیو پورې د موږ اجازه غواړو. د الله په امان.